ما سره کم سړی د شپږو څیزونو ضمانت راکوي که ما سره څوک د شپږو څیزونو ضمانت کوي نو زه ورسره د جنت ضمانت کوم دی دا شپږ کارونه وکړي او زه به ورله جنت ورکړم الصلات اول نمبر پکې مونځ دی چې د مونځ به اهتمام کوي په هر حالت کې روغ جوړ ناجوړه په اس حالت کې د مونځ پرېښودل نشته په یو حالت کې نشته ولاړی نشي کولی په ناستی کوه په ناستی نشي کولی په ملاستی کوه خو د مونځ پرېښودل نشته نو یو په هغې شپږو څیزونو کې الصلا بل والزکا دویم نمبر چې دی هغه زکات دی اول صلات دی بیا زکات دی او دریم نمبر والامانت اول منځ او دویم نمبر بیا زکات چې کله د مال کې زکات فرض شو وخت راغی فوري طور دا زکات د مال نه لرکوه دا مال هلاکی دا مال تباکی لرکوئ او دریم والامانت امانت چې د امانت ډیر خیال ساتئ د امانت حفاظت کوئ څوک تر سره یو څیز امانت کی دی د هغې حفاظت کوه او په ټیمې حواله کوه دواړو جهانو سردار چې کله معراج په شپه ختو نو یو کس یې ولیدو د لرګو ګېډی دی درون ګېډی دی دی اوچتۍ اوچتولی نشي نو نور لرګي پکې سیوا کړي چې بیا اوچتۍ نه هغه ښه درون شوی نو نور پکې کیږي پیټ یې ښه درنی امام الانبیا تپوس کې وي دا څوک دی وی دا ستا د امت هغه کس دی چې خلقو ورسره امانتونه ایښي دي نو شته امانتونه یې نه دي ادا کړي او نور اخلي دا دی ځان ته ګېډې درنی دا ګېډې به سبا اوچتولی نشي نن دا دی د فخر خبره ګڼي چې د خلقو نه امانتونه والي او ځان لی په استعمال کې راولي او خلق بسې بیا ګرځي نو دریم نمبر والامانتو څلورم نمبر والفرج د شرمګاه ذمواري چې مال څوک راکړي چې ناجایز به نه استعمالیږي د شرمګاه ذمه داري راله راکړي او پنځم نمبر والبطنو د خېټې ذمه داري راکړي چې خېټې ته به حرام نه ورځو په دې شپږو خبرو کې ټول دین را دنده شوی دی والبطنو چې زه به خېټې ته حرام نه غورځو حرام نوڼۍ چې ګېډې ته لاړله څلوېښت ورځې د دې اثر پروتي ګورې څلوېښت ورځې د دې حرامې نوڼۍ اثر پروتي ډېر کرته به یو سړی د بیت الله نه به تاویږي ګیر چاپېره د الله د کور نه به تاویږي او زاري او فریاد به کوي الله وایي نه یې قبلوم دا دعا لګیا به د بیت الله نه به تاویږي چې اغوستي دي نو حرام دي او چې په ګېډه کې پراته دي حرام دي نه قبلوم د داسې سړي دعا یو د داسې سړي دعا نه قبلیږي چې چا ګېډه کې حرام پراته یو الله په اولاد کې حافظان او عالمان نه پیدا کی دا ځان سره ولیکئ چې دې خاندان کې به نه پیدا کی چې ګېډه کې حرام پراته او شپږم نمبر امام الانبیا راته فرمایل واللسانو د ژبې حفاظت کوه د ژبې حفاظت کوه په دې ژبه چاته تکلیف مه رسوه دا ژبه لږه محفوظ کوه د دې ژبې نه لږ خلک بچ که په ژبه چاته تکلیف مه ورکوه چې ستا د ژبې نه څوک په تکلیف کې نه نن سبا د ژبې تکلیف ډېر سیوا شوی هر سړی بل سړي ته وران او سخته خبره هر سړی بل ته وران او سخته کنزل بدې ردې نو دا شپږ څیزونو ضمانت نبی علیه السلام وایي چې کو څوک مال راکړي منځ دی زکات دی امانت دی یو او بل چې دی رزق حلال دی یو چې دی